أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 27 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تو اولولا اے پاک حبیبہ علیہم پدوی باندے یا پو اہل کتابو باندی یا پا خپل طول امت باندی اولولا نبأ بنی آدم بالحق خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق پا حق سر نو دی آیاتون مبارکو کی اللہ پاک جل شانہ نبی علیہ السلام دا حکم گئی چیتو پا دی اخپل امتیانو باندی یا پا اہل کتابو باندی دا حضرت آدم علیہ السلام دا دو زامنو دا قابیل او دا حابیل آغا کسا چکم دی تا ذکر کا نو قرآن مجید دا کسو کتاب نہ دی چی دی کی فرضی کسی ذکر کری دی بلکہ پا کسا کی چکم زید عبرت وی نو التکی اللہ پاک جل شانہ دا اغی کسی یا و ٹکڑا ذکر کری قرآن مجید کے طول کسا سوا دا حضرت یوسف علیہ السلام دا کسینا چی دا غنڈا چکم دی پا یو زیبان دی دا نور قرآن مجید کی جو سمر واقعات سمر کسی ذکر دی نو لگی ٹکڑے اللہ پاک ذکر کری دی بعضی مخ کے ٹکڑے رست ٹکڑے مخ کی ذکر کری دی کسی او بعضی زینوں کے چکم دی اگر رست ٹکڑے مخ کی ذکر کری دی نو مراد دا کسا ذکر کول ندی مراد پا دا کسا کی دا عبرت زینوں دی چی انسانان دا دین عبرت والی نو دل تکیم اللہ پاک جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی چی تدویت دا حضرت آدم علیہ السلام کسا چکم دے ذکر تو استموش قرآن دا کسو کتاب ندی قرآن دا عبرت کتاب دی چی پا کم زی کہ اللہ پاک جل شانہ عبرت پا چکم دی اخوی او دا انسانانو پویا کول دی و انسانان دی پویا کی گی انسانان دی عبرت علی نو آغا زیونو پا کہ اللہ پاک ذکر کری لگا دینا مخ دا اہل کتابو ذکر تیر شجاغیبی چی نحن ابناء اللہ و احباؤ مونگ دا اللہ پاک زامن ولا یعزو باللہ مونگ دا اللہ پاک محبوبانی او مونگ با جہنم تنزو ذکر چی مونگ محبوبانی الا ایام معدودہ مگر دا لکو روزو دا پارا با جہنم تزو دل دا اللہ پاک ذکر گئی چی کو دیر لوی نسبت وی خوچتا کی پخپل سنوی کنا نتا لوی نسبت تا نشی بچ کوا دی دا آدم علیہ السلام پیغمبر دی خوچی کم زوی گناہ کر دا آغا تبا اللہ پاک سزا ورگی قتلے کردے دی چکم ثواب کردے دی صبر کردے دی آغا تبا اللہ پاک ثواب ورگی بلکہ سمر قتلونو چی پا مختص مکہ باندی کی گی دا آغا طول گناہ با چکم دی قابل تا ملاوی اور سمر خلق چی صبر کی او دی صبر نکار اخلی نو دته چې څومره ثوابونه ملاویږي نو هغه به حابیل ته ملاویږي نو دلته الله دا ذکر کوي چې
چې د آدم علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر چې د دنیا بنیاد داغه نه کېښودل شوی دی، د انسانیت بنیاد داغه نه کېښودل شوی دی، د هغه زوی فرمانی وکړه او دغه وخت شریعت مطابق یې عمل اونکو، الله یې خفه کړو، نو الله به جهنم ته بوځي، الله به سزا ورکړي. نو بني اسرائیل ته ویل کو تاسو د پیغمبرانو اولاد یې، نو تاسو په خپله څه وکئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نن لوی شخصیت په دنیا کې نشته، دا هغه خپل سقطر دی او نبی علیه السلام غواړي دا چې د جنت ته لاړ شي. ابو طالب سے خدای الله په هر یو کار کې خپل حکمتونه وي چې په خپل هغه څه ونکړل، پر رسول الله مبارک باندې ایمان را نه وړو نو د جهنم خشاک الله وګرځي. نو نسبت پکار راځي، دا نه چې نسبت بے پیدې دي، پکار راځي خو تر کومې پورې چې انسان کې په خپل هم صلاحیت دي. یو کوم ناوي چې په خپل خیسته نه وي، څوک یې سکی په خیسته مور او پلار ناوي په خپل خیسته نه ده، نو دا کو ډیر وږي زما پلار خیسته دی او زما مور خیسته ده، یی نو ځان لوي مستا خاون نه مستا خیس پکار. نو دک شان دی انسان ل خپل عمل پکار دی، دا نه زما باباګانو دا ګړډي زما نیکونو دا ګړډي کړي دي خپل وخت کې، تعالی پکار دی توګه چې تم دغه په لار باندې لړشي. نو دی کې الله پاک جل شانه دغه کیسه پکې ذکر کړي چې بني اسرائیل ته پکې دا عبرت حاصل شي چې تاسو ټیک ته انبیا او اولاد یې، خو تاسو له خپل سکول پکار دي. نو پلندو دا کیسه ذکر کوم د آدم علیه السلام چې کله د جنت نه راوستل شو، د آدم علیه السلام پیدایش دا چې کوم دی د عرفات په میدان کې شوی دی، الته الله پاک جوړ کړی دی، تیار کړی دی، روح پکې چول دی. بیا جنت ته الله پاک ور داخل کو، چې کله جنت ته ور داخل کو الته کې دی خپو یوازي الله ته د غصف وختنه حضرت حوا ابه پیدا کړل. نو نیمه روز دی په جنت کې، د آخرت پر ورځ په حساب سره نیمه روز په جنت کې پاتې شي دي، او د دنیا په اعتبار سره 1500 کاله په جنت کې پاتې شي. بیا وګړه واقعیا دا خطای ته وشول، هغه ونه ته الله پاک فرمایي مهد تیر شي دي چې دی ونه ته مور نږدې کېږي، خو دی ور نږدې شو، شیطان ولا دوکا ورکړله، حضرت حوا ابه او حضرت آدم علیه السلام دواړه الله د جنت نه راو لېږل دنیا ته. نو حوا ابه جده کې راکوزه شوله او حضرت آدم علیه السلام دا په هندوستان کې راکوز شو. نو بیا 200 کاله چې کوم ډېر حیران او پریشان ګرځیدل او جړل به الله ته به دعاګانې کولې، جړاګانې به کولې. 300 یا 200 کاله پس د دواړو ملاقات د عرفات میدان کې وشو. د هغه ځای نه بیا رالل هندوستان ته، په هندوستان کې پاتې کېدل، بچي ړومبې دلته کې شوي. د دې وجې نه وي چې ړومبې قتل دا د هندوستان په خوره باندې شوی، ړومبې قتل دا د هندوستان په خوره باندې شوی. نو دا دواړه بچي وو، عام قانون دا وو، بعضې خلکو دا کیسه مشهوره کړې چې د آدم علیه السلام یا د حوا ابیبا 2 زامن سحر کې د 2 ماښام کې، دا غلطه خبره ده. د عام قاعدې موافق څنګه چې عام طور په کال کې یا 7 میاشتې 8 میاشتې 9 میاشتې دوره پس زنانه چې کوم دی حمل وشي، دوره وخت چې کوم دی حمل پاتې شي، دغه نه پس بچي پیدا کیږي. دغه شان د عام روټین مطابق به د حضرت آدم علیه السلام او د حوا ابه زامن کېدل، مثال کال پس پکېدل یا 9 میاشتې پس پکېدل، خو د عام روټین مطابق څنګه چې نن سبا کې کیږي. خو فرق دا و چې هغه به 2 جوړه پیدا کېدل، 2 یو الګ یو جینې، دا به یو کال پیدا کېدل، یو الګ یو جینې دا به بل کال پیدا کېدل. چونکې په دغه دور کې ټول د آدم علیه السلام اولادو، نو الله ورله قاعده دا مقرر کړله چې کوم 2 جوړ چې کوم دی پیدا شي، الګ او جینې یو ځای پیدا شي، نو دا به داسې لکه خپل رور خور د دې دواړه واپس کې نکاح نه کېږي. چې کوم بل کال پیدا شوي دي نو هغه الګ کوم چې څه کال پیدا شوي دا جینې به یو بل سره نکاح کوي، او کوم چې څه کال الګ پیدا شوي دی دا الګ کوم چې په روز کال جینې پیدا شوی دی دا به یو بل سره نکاح کوي. دا قانون چې کوم دی الله پاک راولېږو. نو مجبوره په حالت کې ځکه چې آدم علیه السلام نه علاوه بل سکونه نو ټول دغه اولادو، نو چا سره به بیا ودونه کول. نو په هغه وخت کې دا قاعده او دا قانون الله جوړ کو. نو د آدم علیه السلام 2 زامنو، یو قابیل او یو حابیل. د قابیل سره چې کوم جینې پیدا شي هغه ډېره ښایسته وه، د حابیل سره چې کومه جینې د قابیل سره چې کومه جینې پیدا شي و دا ښایسته وه، او د حابیل سره چې کومه جینې برغونې پیدا شي وه دا ښایسته نه وه. نو د شریعت د قاعدې مطابق په هغه وخت کې چې کوم شریعت او د هغې د قاعدې مطابق د قابیل سره هغه ښکلې جینۍ نکاح کېدل ضروري و، او د حابیل سره د قابیل سره د خرابې جینۍ چې کومه د سره نه وه پیدا شوې د هغې نکاح کېدل ورسره ضروري و. او د
حابیل سره دغه خپل جینې چې کومه د سره نو پیدا شوی دغه پیدا نکاح کېدل سره ضروری لہذا قابیل وی چې دغه جینې به کوم دې زکوما دا ما سره کومه پیدا شوی دا دې سره به نکاح کوم او حابیل ورته وی چې نه ته دې سره نکاح نه کوي دې سره به نکاح کوم آدم علیه السلام او فرمایل وی د شکار وکړي آدم علیه السلام ډېر د خپل بچي پویا کو چې لہذا دا ستاسو لپاره جایز نه ده دا ستاسو نکاح دې سره نکیږي دا ستاسو خور ده ته د حابیل د خور سره نکاح وکړه د سره کوم پرغونی پیدا شوی خود اصرار کو اخر کې وته آدم علیه السلام او فرمایل دواړه خیرات وکړي صدقه وکړي کو د چا صدقه الله قبول کړله نو دا جیره به اک سړي سره نکاح کوي او د چا قبول نه کړله هغه سره بیا نکاح نه کیږي دواړه چې کوم دې صدقه وکړلې قابیل قاتل دا و پیژنې قابیل کوم قاتل او قاتل کوم نه دی قاتل او حابیل مقتول نو قابیل چې د زمیندارای کار کو غنم وربشي دا وکړل او حابیل چې د بغړي بيزي ساتل نو حابیل یو خپل ګډور چې کوم دی راونی سو هغه د الله په لار دغه باندې ذبح پنوم باندې او په یو ځای کې خود قابیل خپل غنم او جوار وغیرہ چې هغه وخت سو غیر هغه سره کې خودل د دستور موافق هغه وخت قانون داو چې د چا خیرات په قبلې دو په هغه به د ووري او شغله را پرې وتله هغه به اوس وزیدو دا به دې خبرې نه خو چې د دې سړي دا خیرات قبول شو کو د چا هغه به اونس وزیدو هغه به د خلکو په منځ کې ملامت او خلکو به دا ګناګار دي د خیرات قبول نشو نو حابیل او قابیل دواړو صدقه وکړلې یو ګډوري صدقه کو بل غنم جوار وغیرہ چې کوم صدقه کو د دستور مطابق د اسمان نه ور راغی او د قابیل د حابیل چې کوم ګډوري وو هغه اوس وځو هغه قبول شو د نور ملامت شو د حابیل دا قابیل نور ملامت شو حابیل ته وسه تاوجنه او حسد پکې پیدا شو اسمانونو کې ټول نړم باندې حسد دا شیطان کړي او پزمر کې ډوم باندې حسد دا د حضرت آدم علیه السلام زوی دا قابیل کړي دا دې تاوجنه ما هغه ورته کو تم ما وجني خو زه تا نه وجنم حالان کې مال پکار زه تو وجنم یا ستانه خپل دفاع وکم خو ما د شریعت حکم معلوم نه دی د مبارکي لہذا زه تا نه وجنم تم خیر دی وجنه بهر حال حضرت آدم علیه السلام لاړو د حج د پاره او حابیل د خو بغړي بيزي سره ولي د ګړي بيزي سره ولي او د شوي دی قابیل راغلی دی او غټ چې کوم دی راغستري شیطان ورته چالو خو د سکارو کا چې غټ راواله د سر لاره پرې نو قابیل یو غټ اوچت کو او په یو غټه باندې د سر پروت او د بل غټه ول را پرې خو حابیل د چې کوم دی قتل کو بیا ورلا چل نه ورته چې سر سکیلو کوم نه فوګه باندې اغستري ګرځي څنګه به قتل په دنیا کې چکل دا قتل وشو نو آدم علیه السلام د صفا او د مروه په منځ کې هغه وخت کې آدم علیه السلام پیاده سب بچ کم دیتلو پیاده سفر به کو په هغه وخت کې سمندرونه د سمندرونه د حضرت نوح علیه السلام د زمانه نه شروع شوي نو آدم علیه السلام سلوي حج کړل د هندستان نه وتلو حج لا پیاده خو آدم علیه السلام د حج کول سو الله ډیر خپل وجود ورګړي 90 گز د دنګوالو لمبای لسکم سل غزا د لمبای او غدواله دنګواله او لسنیم غزا د پلنواله نو هغه چې یو قدم به واغسونه به دیرش غزا نو ډېر لږ وخت و د هندستان ناغه چې کوم د مدینه منوره مکه مکرمه ته رسیدو سلوي حجونه حضرت آدم علیه السلام کړل نو آدم علیه السلام چې د قابیل راولګي د حابیل قتل کو په دغه وخت حضرت آدم علیه السلام د صفا مروه په منځ کې او د صفا مروه په منځ کې د زلزلہ رااله ناصاب زلزلہ رااله سخت زلزلہ آدم علیه السلام یا الله خیر دا الله نوم د خلینه اوتلو جبريل علیه السلام راغ وتوی یا جبريل لاسه چل شوی دی زموږه او خوځیدل هغه ورته استا یو بچی را ولګید استابل بچی قتل ویداړم به زلزلہ وا چې کله په امت کې اختلاف پیدا شي او قتل او غارت چې کوم دی عام شي په دې امت باندې به عذابونه راځي د دین مده الله مدد او نصرت اوچتیږي چې کله دغه قتل نو شوي دنیا کې زلزلہ نه وراغلي خو چې کله دغه قتل او شو یړم به زلزلہ و چې د قتل د وجنه الله راوستل د دینه مخ کې دغه وجلو نه مخ کې په ټول او بخوږي وي
خو چې کله دغه قتل وشو او ارزه کې به اوبه وي، ارزه کې به اوبه راوتې، خو چې کله دغه قتل وشو نو بیا به اوبه نه وي. اوس هم چې بعض ځایونو کې اوبه راوځي هغه تروي وي، نو دا د دغه قتل په نتیجه کې چې دا یو قتل قابیل راولګېدو، حابیل قتل کړ، د هغې د وجې نه د اوبه تروي شوې، د اوبه خرابې شولې. د دغه ټیمه پورې به هرې ونه میوه نیوله، سپیدار به میوه نیوله او دغه رنګې بکاڼې به هر یو بوټي به میوه نیوله. خو چې کله دغه قتل وشو نو بعضو ونو میوه پرېښوده او د بعضو ونو میوه چې کوم دی خرابه شوله، هغه د خوراک قابله پاتې نه شوله. د دغې نه مخکې چې څومره ونې وي او میوه به یې نیوله نو هغې کې به ازغي نو، په ټولو ونو کې به ازغي، په یو قسمه ونه کې به ازغي نو. خو چې کله دغه قتل وشو قابیل راولګېد، حابیل یې قتل کړو، د هغې نه وروستو چې کوم دی په ونو کې ازغي ولګېدل. وي دا د یو قتل نحوست و چې دا دومره انقلاب په دنیا کې راوستو. نن په سونو قتلونه کېږي، مسلمان وایي زه کامیاب نه شوم، څنګه به ته کامیابېږي؟ نو آدم علیه السلام هلته دلته کې قابیل را لګېدلی دی، حابیل یې په اوږه باندې راغستی دی او ګرځېږي، کله یو طرف ته وړي کله خدای څه چل وکړم ورسره. اوس دې کې الله جل جلاله دوه کارغان راولېږل، دا یو کارغه مړ شو، دا بل کارغه راغی په پنجو ججوره باندې په دغه باندې په مهوکه باندې ځای وکنست او بیا د عمل کارغه پکې کېښودو او خاوره یې پې ور واړوله. د آدم علیه السلام زوی قابیل چې ولیدل نو وی کاش افسوس، وي زه د کارغه نه هم لاندې شو، زه د په شانتې هم نیم چې دله د مړي د ښخېدو چل ورځي او ماله نه راځي او راولګېدل به مړی مې وکړو. نو دې کې الله پاک جل شانه دغه ټوله واقعه چې کوم دی ذکر کوي. نو فرمایي الله پاک نبی علیه السلام ته وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تو اولوله په دوی باندې، په دې اهل کتابو باندې یا په خپل ټول امت باندې، نبأ خبر ابنی د دوو زامنو آدم د آدم علیه السلام بالحق په حق سره، حق خبر اولوله. اذ قربا قربانا هر کله چې هغوی قرباني وکړه جدا جدا. قربان دا د عربی لفظ دی، په لغت کې چې کوم دی هر هغه څیز ته ویلی شي چې هغه د هغې د وجې نه دغه څیز بل څیز ته ورنږدې کېږي، چې د هغې د وجې نه یو څیز بل څیز ته ورنږدې کېږي. او په شرع کې او شریعت کې قربان هغه لفظ هغه څیز ته ویلی شي چې د هغې ذبیحې ته ویلی شي، هغه حلال کړي شي ته ویلی شي چې د هغې د وجې نه انسان الله ته چې کوم دی ورنږدې کېږي. مونږ چې قرباني کوو مونږ قرباني کوو که نه، د دغې قربانۍ د وجې مونږ الله ته نږدې کېږو، د دې وجې نه دې څاروي ته چې کوم دی قرباني ویلی شي. اذ قرب قربانا هر کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه جدا جدا، فتقبلا نو قبول کړلې شوه من احدهما د دې دواړو نه د یو قرباني، ولم يتقبل من الاخر او قبول نشوه د دویم قرباني، یعنی د قابیل قرباني قبول نشوله او د حابیل قرباني قبول شوله. نو قبولیت دا اصل سیز دی چې انسان یو سیز الله پاک قبول کی. قال د قابیل ورته ووی چې کله د قابیل قرباني قبول نشوله نو قابیل ورته ووی لأقتلنک زه به خامخا قتلوم تا لره، چې کله د قرباني قبول نشوله نو زه به خامخا قتلوم تا لره. قال نو حابیل ورته څه وفرمیل؟ حابیل د دغه سخت خبرې په ځای باندې سخت خبره ونه کړله، څه ورته وفرمیل؟ انما يتقبل الله، بېشکه قبلی الله پاک من المتقین د متقیانو مال، د متقیانو صدقات، یعنی د متقیانو خلکو. مطلب یې دا و چې ستا صدقه قبول نه شو، په دې کې حسد پیدا شو، نور حسد. آدم علیه السلام ورته دواړه صدقه وکړئ، دواړو صدقه وکړله، د قابیل صدقه قبول نه شوله، چې قبول نه شوه د ملامته شو، حسد پکې پیدا شو. دا حسد دومره خطرناک بیماری د حسد او تکبر چې د دې وجې نه په معاشره کې انسان کې ډېرې بیماری پیدا کېږي. دا قتل او غارت د حسد د وجې نه پیدا کېږي. او اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې دا په درې قسمه دا غیر اختیاري پیدا کېږي، دا حسد غیر اختیاري پیدا کېږي. خو په یو کې سړی معذور وي، په یو کې سړی ماجور وي او په یو کې سړی معذور وي. معذور مطلب د سړی په وس کې ني،
حسد پیدا شو پسړه کې نن سبا تماکو کې خلکو پیسې اغستې دي او چا سره په اجاره باندې ځمکه ده ته وایي چې یاره ته خو ډېر شی پکې وګټو سود دې پې نه راځي او لاړې د پټي مالک لا چې یاره دا ځمکه ماله دنه ګرانه راکړه دا دې ترې واغسته نو ستا په زړه کې صرف دا خیال پیدا شو په دې الله تعالی نه رانیسي خو که د دغې خیال مطابق عمل دې وکړو زړه کې د خیال چې د سړي باندې دومره پیسې واغستې زما دا ځمکه دې اخلمه صرف دا خیال پیدا شو په دې د الله نه رانیسي په دې کې ته معذور او دا خیال په زړه کې پیدا شو چې دا ځمکه د سړي نه اخلمه چې دې نوره ګټه ونکړي دغه خبره دې اړو پرېښودله چې بس یاره نه یې کوم زړه راته وایي چې داسې وکړه خو نه یې کومه او دې نه کړه نو ماجور الله دله اجر درکړي او که نه دغه عمل دې وکړو لاړې زړه کې حسد غیر اختیاري طور پیدا شو په دې د الله نه رانیسي خو ته لاړې سړي له او د سړي نه دې ځمکه واغستله چې ده ته نفع ونه رسي په دې نیت دې واغستله دا عمل دې وکړو نو په دې ته ګنهګار یې په دې کې ته معذور نو دا ډېر خطرناک عمل دی دې وجې نه ډېرې بیماری پیدا وي نو ده کې هم چې کوم دې بیماري پیدا شوه د حسد ده نو دا ورته وی قال دې قابیل ووی لأقتلنک زه به خامخا قتلوم تا لره قال نو حابیل ورته وفرمیل انما یتقبل الله بېشکه قبلي الله پاک من المتقین د متقیانو صدقې حابیل ورته وفرمیل مطلب یې دا و چې ته ځان کې تقوا پیدا کړه ته الله سره تعلق جوړ کړه ستا صدقه به هم الله قبوله کړي نو دې کې چې کوم دی حاسدینو ته هم اطلاع ده چې حاسدینو تاسو چا سره یو څیز ووینئ نو حسد پې مه کوئ بلکې دغه څیز کو تاسو ته نه حاصلېږي نو دا خپل غیب وګڼئ چې دا زه ګناهګار یم زما د ګناه د وجې نه دا څیز ماته نه حاصلېږي دقه شان قابیل ته حابیل وفرمیل چې ستا دا صدقه قبوله نه ستا د ګناه د وجې نه ته په یو غلط څیز پورې نښتې ستا دپاره جایز نه دی نو ته ځان متقي کا نو ستا صدقه به هم الله قبوله کړي په دې کې حسد کې مه راځه لئن بسطت کو چرې اوږده کې تو الی ما طرف ته یدک خپل لاس لتقتلنی دپاره دې چې ته ما قتل کې نو ما انا بباسط نو زه نه اوږدونکي یم یدی خپلو لاسونو لره الیک تا طرف ته لاقتلک چې زه تا قتل کړم حابیل ورته وایي که ته ما قتلی نو خیر دی ما قتل کا خو زه د قتل په بدله کې قتل نه کوم زه داسې نه کوم چې تا لره قتل کړم زه تا نه قتلوم د الله نه یریږم او ته که ما قتلی نو قتل مې کړه انی ولې تا نه قتلوم انی اخاف الله بېشکه زه یریږم د الله نه رب العالمین چې دی رب دو عالمونو دی انی اریدو زه غواړم ان تبوء باثمی چې ته حاصله کړې باثمی زما ګناه و اثمک او خپله ګناه زه دا غواړم چې زما ګناه حاصله کړي ما قتل کړي او په غلط څیز باندې مې قتل کړي په ناجایزه مې قتل کړي نو زما ګناه دې حاصله کړه خپله ګناه دې حاصله کړه فتکون پس شیبة من اصحاب النار د اور د خاوندانو نه وذلک جزاء الظالمین او دا جزا دا سزا د ظالمانو لپاره چې دوی به اور کړي فطوعت نو ښایسته کړو له دې قابیل ته نفسه خپل نفس قتل اخیه د خپل رور قتل دا شیطان او دا نفس اماره دا انسان ته خراب شي ښایسته کوي او ښایسته شی ورته ډېر کاره ته خرابي ګران چیز ورته ډېر کاره ته آسان کی او آسان کار ورته ډېر کاره ته ګران کی اوس غلا څومره ګران چیز دی دا ورته آسان کی جومات ته مونځ راتلل څومره آسان چیز دی غلا لږ یو سړی ځي نو په دې یره کې دی چې کو ډز را باندې وکړي مړه مې نه کړي کو ومې نیسي نو وبه شرمېږم یو سړی په نیمه شپه مونځ لره روان دی هېڅ غم ورسره نشته دی کو په لار کې مړ شو مرګ ته شهادت دی ولې غلا پسې خو نه دی روان نه غم آخرت تباه کېږي امید دنیا تباه کېږي او مین کې چې کوم دی زړه درځېږي چې اوس را باندې د کور مالک را پاسي اوس را پاسي خو بیا هم د شیطان ورته را کار آسان کړی نو قتل فطوع نو ښایسته کو له د قابیل ته نفسه خپل نفس اماره قتل اخیه د خپل رور قتل فقتله نو دی قتل کو فاصبح من الخاسرین بس شو دی دو توانیانو نه فبعث الله نو راولېږو الله تعالی غرابا یو کارغو یبحثو چې کنستلی کول فی الارض په ځمکه کې لیریهو دپاره دی چې وښیي ده ته کیف یواري
چې څنګه یواری چې څنګه پټي کیف یواری چې څنګه پټ کړي سوءة اخیه لاش تخپل رور کیف یواری چې څنګه پټ کړي وزدت دا کارغه خي د دې لپاره الله راولېږي چې د اوخي چې د خپل رور د لاش څنګه پټ کړي نو الله یو کارغه دوه کارغان راولېږي یو مړ شو هغه مړ دی ژوندي کارغه ولا په مکوخه باندې او په پنجو باندې ځای وکنهستو مړ کارغه پکې دفن کو بیا په خاورې راواړولې دته چل خود لیوریه دپاره دی چې اوښیي دته کیف یواري چې څنګه سرنګ به پټي سوءة اخیه لاش تخپل مړ رور قاله چې دته دا خبره ولیدله قاله نو قابیل وویل یا ویلته ہے ارمان ہے افسوس اعجزت آیا زه عاجز شومه د دې خبرې نه ان اکون مثل هذا الغراب دا چې زه شم په شان د کارغو یعنې زه د کارغه نه هم زیات عاجز شومه چې کارغه لا خو د مړي د خښولو چل ورځي او ماله نه راځي فاواریا سوءة اخی دا چې زه خښ کړمه دا چې زه پټ کړمه سوءة اخی مړ لاش تخپل رور فاصبح من النادمین پس شو دی د خپېمندیا کوونکو نه نو بس د بیا خپل رور خښ کړو نو دې کې وروسته بیا دغه واقعه ذکر ده واتلو علیهم اولولا علیهم په دوی باندې نبأ بنی آدم بالحق خبر د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق په حق باندې اذ قرب قربانا هر کله چې دې دواړو قرباني وکړه جدا جدا فتقبل نو قبول شوا من احدهما د دې دواړو نه د یو قرباني یعنی د حابیل قرباني قبول شوا ولم يتقبل من الاخر او قبول نشولا من الاخر د دویم قرباني یعنی د قابیل قرباني قبول نشولا قال دی قابیل اویل لأقتلنک زبخامخا قتلکم تالرا قال حابیل اویل انما يتقبل الله بیشک يتقبل الله قبلی اللہ تعالی من المتقین د متقیانو مال د متقیانو صدقات الله قبلی د متقیانو قبولیت د اصل چیز دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې کومه ته په یقین سره دا خبره ثابت معلومه شي چې زما یو عمل الله قبول کړی دی نو کو دا ټول زمکه د سرونه ډکه شي دا زما په نسبت باندې هیڅ نه دا ماته راکړلی شي دا ټول زمکه دا د سرونه ډکه کړلی شي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي او دا ماته حواله کړلی شي نو په دې زما هیڅ پروا نشته زه په دغه یو عمل باندې خوشاله یم یعنی د دین او به زیات خوشاله یم چې ما د څوک د سرو زمکه ډکه ګیرا تراکی چې صرف دوره پته راته ولګي چې زما یو عمل الله قبول کړی دی او دغه رنګې حضرت ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې زما یو مونځ قبول شي ما ته په یقین سره معلومه شي نوی دا ما ته د دنیا او د دنیا کې څومره نعمتونه دي د دې ټولو نه ما ته دا یو نعمت بهتر او غوره دی قبولیت دا اصل چیز دی چې الله پاک د چا عمل قبول کړي قال قابیل اویل لأقتلنک زبخامخا قتلهم تالرا قال قابیل حابیل اویل انما يتقبل الله بیشک قبلی الله تعالی هغه دې ما قتلوا کوته په دې وجه ما قتلې چې ته اوشر مې دې استا صدقه قبول نشولا په دې باندې ما قتلې نو انما يتقبل الله بیشک قبلی الله تعالی من المتقین د متقیان مال ځان کې تقوا صفت پیدا کا متقیشه نستا مال به الله قبول کی لئن بسطت الی یدک کوچری لئن بسطت کوچری وګدکړې ته دا قابیل ورته وی د حابیل د قابیل قاتل ته وی لئن بسطت کوچری ته وګدکړې الی ما طرف تیدک خپل لاس د صد لپاره لتقتلنی د لپاره دې چې ته ما قتل کړې ما انا بباسطن نو نه یم زه وګدونکي یدیا خپل لاس لرا الیک تا طرف ته لاقتلک چې تا قتل کم تو کو ما قتل کوونکی خو تا قتل کوونکی نه ما انی اخاف الله بیشک زه یریږم د الله نه رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی انی اريد زغوالم ان تبوء باثمی چې تحاصل کړي خپل ګناه و اثمک او زما ګناه
باثمی زما گناہ و اثمک او خپل گناہ فتكون پس شیبتو من اصحاب النار دوزخ والونا وذلك جزاء الظالمين او دا بدل دا جزاء د ظالمانو د پاره فتوعت پس خیستکړو له د پاره یعنی د قابیل د پاره نفسه خپل نفس قتل اخیه قتل د خپل رور ګران کار دی قتل د خپل رور قتلول خدا ورته خیسته کو دا کار وته آسان کو د خپل نفس فقتله نو قابیل دا حابیل قتل کو فاصبح پس شو من الخاسرین د نقصان مندون ګنا ته تاوانیانو فبعث الله بیارا الله تعالی غرابا یو کارغو یبحث شکنستلی کول فی الارض پزمکه کې د صدا بارا لیوریه د پاره دی چې او خیده تا کیف یواری چې سرنګ په پټ کړی دی سوءت اخیه مړ لاش تخپل رور قال د چې کله دا معامله ولیدله قال نو دی قابیل اویل یا ویلتا ہے افسوس ہے ارمان اعجزتو آیا ز عاجز شما ان اكون د دې خبرنا ان اكون دا جز شم مثل هذا الغراب پشان د دې کارغو یعنی زه د کارغنم زیاته شم دې لکه نستلو چل ورتلو مال نه راتلو فواریا نو د پټ کو سوءت اخی د خپل مړرور لاش پزمګي فاصبح من النادمين پس شو دې د خپل ماندیا کوونکو سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين